عزتمندو سبا د عرفې ورځ ده او د عرفې روجه ان شاء الله سبا د جمعرات زیارت یا پنجشنبه چې ورته ویلی کېږي یوم الخمیس اولنی عمل موږ او تاسو د سبا د ورځې د فجر نه مخکې موږ او تاسو نیت د روجې د عرفې وکړو ځکه که نیت نه الله رب العالمین یو عمل هم نه قبلی بل عمل د فجر او د پیشنمي نه مخکې موږ راپاسو 8 رکعاته تهجد د دې نه زیات یا کم هغه ادا کو د هغې نه وروستو څه ناڅه وخت دعا ته ورکو او دعاګانې پکې وغواړو د هغې نه وروستو پیشنمي وکړو ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای تاسو تسحروا پیشنمي کوئ ځکه په پیشنمي کې برکت دی زمونږ او د اهل کتاب او د یهودو او د نصاراو د روجې په منځ کې فرق هم دا دی چې هغوی پیشنمي نه کوي د عرفې روجه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای صیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنه زما د الله نه یقین دی چې چا د عرفې روجه ونیوله د تیر شوي کال ګناهونه به هم معاف شي او د راروان کال ګناهونه به ورته الله رب العالمین د مخکې نه په ایډوانس کې معاف کړي عزتمندو کله چې موږ او تاسو د پیشنمي نه فارغه شو نو د سحر مونځ د هغې نیت وکړو په زړه کې د جمع ارادې راولو د سحر 2 رکعاته سنت وکړو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای رکعتي الفجر د سحر د 2 رکعاته سنت د دنیا او ما فیها نه غوره دي بیا د سحر مونځ د عرفې په ورځ د جمع سره مسجد ته لاړ شو که څوک مسجد ته لاړ شي په یو قدم هغه ته یو نیکي میلاویږي یوې درجه اوچتېږي په جنت کې یو ورته ګناه معاف کېږي او د هغې نه وروستو چې کله موږ او تاسو د سحر د فرض مونځ ادا کړو دا خپل د اتحیاتو د قاعدې شکل مات نه کوم دقه شانتې کینو او تسبیحات شروع سلام چې وګرځي یو ځل الله اکبر ووایو 3 ځله استغفر الله استغفر الله استغفر الله په زور ووایو او بیا ورسره یو څو ځله دا تکبیرات ووایو الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الذين رستوا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بیا آیات کرسی یو ځل ووایو او بیا د سحر مانځه پسې 3 ځله قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا 3 سورتونه 3 ځله ووایو بیا 33 مرتبه 3 ځله سبحان الله ووایو 3 کرته الحمدلله ووایو 4 ځله الله اکبر ووایو دا هغې نه وروستو 100 ځله دا ذکر وکړو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 ځله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای دا ذکر چې سحر څوک 100 ځله وکړي د ده په عمل نامه کې الله 100 نیکۍ ولیکلې او 100 به د ده ګناهونه معاف شي او دومره اجر یې وګټه لکه 10 غلامان چې د اسماعیل علیه السلام د نسب نه دی آزاد کی او په دې ورځ کې تر ماښامه پورې د الله د طرفه په ده باندې یو څوکیدار مقرر شه کوډې منترې جادو تعویذونه پیریان جنات دا هیڅ دله نقصان نشي وررسولی نو دا ذکر هر ورځ کوو خو د عرفې په ورځ دا خپله ورځ په دې اعمالو باندې تېره کړو د هغې نه وروستو 100 ځله په نبي کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف ووایو او دا درود شریف ووایو اللهم صل علی محمد او کوم چې موږ په مانځه کې وایو اللهم بارک د هغې نه وروستو بیا 100 ځله استغفر الله ووایو 100 ځله سبحان الله وبحمده دا ووایو دا اذکار دي د دې سره یو څو ځله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم ووایو او زمونږ نیت به دای د اول نه چې زه تر نور خاته پورې کینم د نور ختلو پورې چې موږ په دې مانځه ځای باندې سحر کینو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي
چې د سحر مانځه نه وروسته څوک نورخاته پورې د مانځه په ځای کې ناستو ذکر او اذکار او تسبیحات کول الله عز وجل د ده په عمل نامه کې حج او عمره پوره ولیکله. په خپل ځای باندې ناستو خبرې ونه کو غیبت ونه کو او په دغه ورځ باندې یو خصوصي کار وکړو چې موبایل بالکل آف کو انټرنیټ په هغې باندې ډیټا په هغې باندې آف کو. دا ورځ موږ او تاسو په مساجدو کې الله ته ورکو عزتمندو. بیا چې کله اشراق نور راوخته 2 رکعاته مونځ وکړو او د هغې نه وروستو د قرآن کریم تلاوت شروع کړو. دا ورځ زموږ او ستاسو که الله رب العالمین وکړي په مسجد کې راشي بیا نور دعاګانې شروع کړو تکبیرات شروع کړو لا اله الا الله ډېر ووایو بیا 6 رکعاته د ساخ مونځ وکړو. داسې 9 بجې خواوشا 10 بجې د ساخ مونځ ضحا چې هغې ته ویلی کېږي 6 رکعاته هغه وکړو. که څوک 12 کوي هم کولی شي کم از کم 2 رکعاته خو وکړو. رسول الله علیه السلام فرمایي رکعتي الضحا د ساخ دا 2 رکعاته مونځ دا د دنیا او ما فیها نه ډېر غوره دی. دا ورځ چې دی زموږ او ستاسو په اعمالو کې وي د ماسپښین وخت راشي د ماسپښین نه مخکې چې اذان وشي د ماسپښین 4 رکعاته سنت وکړو. رسول الله علیه السلام فرمایي د ماسپښین د مانځه نه مخکې چې څوک 4 رکعاته وکړي الله عز وجل دې په اور باندې حرام کی په اور باندې د بدن حرام شي. بیا د اذان او د اقامت په منځ کې دعا قبلېږي جمع لا نه ده ودرېدلې سنت هم وکړه یو 2 رکعاته نفل وکړو که وخت وي او چې اقامت نه دی شوی دعا وغواړو. د عرفې ورځ هم دعا ډېره قبلېږي او روجم یې مسلمانه او سبا عجیبه لا دا ده چې جمعرات د جمعرات روجم ډېره بهتره ده. دغه نیت هم پکې موږ او تاسو وکړو نو د اذان او د اقامت په منځ کې دعا یقینا قبلېږي دا خپل حاجتونه وغواړو. بیا د ماسپښین جمع ودرېږي جمع سره مونځ وکړو د هغې نه وروستو بیا همغه تسبیحات وکړو تکبیرات ووایو مانځه پسې او بیا 2 رکعاته سنت وکړو. د هغې نه وروستو 4 رکعاته موږ او تاسو صلات تسبیح وکړو. صلات تسبیح اسانه او لنډه طریقه دا ده چې دا 4 رکعاته مونځ دی په زړه کې راولو. کله چې موږ او تاسو تکبیر تحریمه نیت وتړه سبحانک اللهم دا ووایو عزتمندو او موږ او تاسو قرت ختم کو سورة فاتحه ووایو قرت ختم کو قبل الرکوع رکوع له ولا نه یتللی چې موږ او تاسو به 15 ځله ووایو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 ځله. بیا په رکوع کې 10 ځله نو دا 15 ځله شو. بیا په سمع الله لمن حمده کې 10 ځله 15. بیا په اولنۍ سجده کې 10 ځله 45. بیا د 2 سجدو په منځ کې 10 ځله 55. بیا په دویمه سجده کې 10 ځله 55 او بیا د دویمه سجدې نه چې را پاسو 10 ځله نو 15 یا 75 مرتبه د تسبیحات په هر رکعت کې وکړو. دویم رکعت هم دغه شان دریم هم څلورم هم. صلات تسبیح هغه بهترین مونځ دی چې رسول الله علیه السلام خپل تر عباس ته ویلو چې دا مونځ کوه هره ورځ کوه کنی هفته کې کوه کنی میاشت کې کوه کنی کال کې کوه کنی په عمر کې یو ځل وکړه. مخکني رستني غټ واړه د شپې او د ورځې هر قسمه ګناهونه به د الله رب العالمین معاف کړي. نو دا یو غنیمت ورځ سبانۍ په موږ او تاسو را روانه ده. موږ او تاسو چې په دې اعمالو کې لګیا یو که وخت بیا تلاوت وکړو مازدیګره پورې مسجد کې د جمعات د جمع په نیت باندې کینو. رسول الله علیه السلام فرمایي د یو مانځه نه وروسته څوک د بل مانځه انتظار کوي دا داسې اجر ګټي لکه دی چې په قتال فی سبیل الله په جهاد او معرکه کې د دشمن سره په مقابله کې ناست. بیا به د مازدیګر د مانځه وخت راشي د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته رسول الله علیه السلام فرمایي چې څوک وکړي الله یې په اور باندې حرام کړي. بیا د مازدیګر 4 رکعاته مونځ بیا هغې پسې تسبیحات. د مازدیګر نه وروستو که 1.5 غنټه وخت که 2 غنټې ډېر وخت په استغفار تیر کو ځکه چې ورځ تیره شوله او د عمل په اخره کې استغفار او باقي اخرنۍ غنټه یا نیمه غنټه دا مکمل دعا وغواړو. رسول الله علیه السلام فرمایي بهترین دعا هغه د عرفې د ورځې دعا ده. الله رب العالمین بندگانو ته رانږدې شي او په دې ملایکو باندې د مؤمنانو فخر کوي چې وګوره زما بندگان څه په عرفات کې ولاړ دي سرتور سرونه
او ولاړ دي دعاګانې غواړي او څه په خپلو کورونو او مسجدونو کې دعاګانې غواړو ځان دپاره امت دپاره په دعا کې بخل ونه کړو. زمونږ بدخوا انسانان موږ سره چې چا بد کړي دي زمونږ او ستاسو چې چا سره نه لګېږي هغوی ته ډېرې دعاګانې وکړو. ضرورتمندو ته بې اولادو ته بیمارانو ته د عقیدې دپاره علماو د تحفظ دپاره د مسجدونو د ترقۍ دپاره د اسلامي نظام دپاره او دغه شانتې د اسلام د ترقۍ دپاره د جنت دپاره د جهنم دپاره د اولادونو دپاره د هر قسمه دعاګانې موږ او تاسو تر ماښامه پورې وغواړو او بیا د روژه ماتې وخت رانږدې کېږي او دعاګانې او بیا روژه په کجوره باندې ماته کړو او که کجوره نه اوبو ګوټو کو په روژه ماته کړو او بیا د مونځ د فرض د ماښام مونځ د فرض چې دی دا د جمع سره وکړو او د هغې نه وروسته بیا تسبیحات ووایو او بیا 2 رکعته سنت وکړو ولاړ شو. زمونږ دا ورځ الله رب العالمین موږ نه په دې اعمالو کې تېره کړي.